بابر اعظم خو کپتانۍ نه استعفا واغشته، خو اوس هم د پاکستان څخه ایکس کرکټرز دي چې هغوی بابر اعظم په ډېر بد الفاظو کې یاد کړی دی. چا یاد کړی په هغې باندې تفصیلا په دې ویډیو کې خبره کوو، خو تاسو له مو وي بابر اعظم نه چې څوک نفرت کوي، اک دې کپتان وي هم به نفرت کوي، او که دې کپتان نه وي از عام کلاړي په ټیم کې ډوبېږي هم به نفرت کوي. پهله به د په کپتانۍ باندې سوالونه اوچتېدل او زما د ویډیو ځان سره سیو کړئ، زما د الفاظ ځان سره په ذهن کې کېږدئ. اوس په د په بیټینګ باندې سوالات اوچتېږي. اوس که بابر اعظم نه به که بابر اعظم چېرته په میچ کې بیټینګ نه کوي نو دی به وایي چې میچ د بابر اعظم د لاسه وبایللی شو. نور 10 کلاړیان چې کم په ټیم کې موجود دي به څوک نه بلیم کوي، خو صرف د بابر اعظم په بیټینګ که پاکستان میچ بایلي او بابر اعظم پکې بیټینګ نه کوي نو همدغه د بابر اعظم هیټرز چې کوم دي دی به دا خبره کوي چې دا میچ پاکستان د بابر اعظم په وجه بایلو ځکه بابر اعظم پکې سکور ونه کړو. دا خبره به دی ضرور کوي. اوس د پاکستان یو ایکس کرکټر دی چې د څه په کرکټ کې دومره غټ سروسز پاکستان دپاره نشته، دومره غټ کلاړي نه دی پاتې شوی. نوم یې سکندر بخت دی چې د بابر اعظم حوالې سره ویلی دی چې بابر اعظم ته پکارو، بابر اعظم له 3 میاشتې مخکې وایي شرم پکارو چې د شرم په وجه باندې چې کله د ورلډ کپ بایلو د ده پکارو چې د شرم په وجه باندې د 3 میاشتې مخکې کپتاني پرېښې وه. خو اوس هم وایي ښه خبره ده، اوس ولا شرم ورغوي لیټ ولا ورغو، خو بیا هم ښه خبره ده چې اوس د شرم په وجه باندې کپتاني پرېښه. دا چې کوم دی سکندر بخت د بابر اعظم حوالې سره داسې قسم خبرې کړي دي. بل د پاکستان یو ډېر بل ایکس کرکټر دی ظهیر عباس په نوم باندې جي، چې ظهیر عباس ویلی دي چې بابر اعظم ټیم نه بیخي ډراپ کول پکار دی. ولې دا هیټرز چې کوم دي دا ایکس کرکټرز ولې بابر اعظم پسې لګېدلي دا در سره هم په دې ویډیو کې شریک کوم. ګوره بابر اعظم له چې څومره فیم حاصل شو په دې لږ ټایم کې، مطلب څومره مشهور شو، بل د هغه چې کم فین فالوورز دي په هر ځای کې بابر بابر چغې لګي، په هر سټیډیم کې د بابر اعظم فین، په هر علاقه کې د بابر اعظم فین، په هر ملک کې د بابر اعظم فین. نو دا د ایکس کرکټر نشي برداشت کولی. ایکس کرکټر وایي چې کله موږ کرکټ کولو زموږ خو دومره فینس نو، موږ خو دومره نو مشهور شوي، زموږ نارې خو په سټیډیمو کې نه وي لګېدلې. د بابر اعظم نارې ولې لګي؟ بابر اعظم خو د پاکستان یو برانډ جوړېږي، موږ ولې برانډ نه جوړ شوي؟ لکه اوس سکندر بخت لکه یو سړی خپله غټ کلاړي پاتې شوي وي، نو که خبرې کوي نو زه خلک وایي دا کلاړي پاتې شوی در پاکستان له میچونه ګټلي که دی خبرې کوي نو کوي دي. نو چې یو سړي خپله پاکستان ته 0% سروسز وي، اوس احمد شهزاد او کامران اکمل چې لکه ظهیر عباس شو یا سکندر بخت شو دی کرکټ خو به ما نه دی کتلی چې دا کم قسم پلیرانو، خو لکه ریکارډونه خو موجود دي که نه، ادای چې کم فګرز دی خو موجود دي. اوس کامران اکمل کرکټ مونږ کتلی، د احمد شهزاد کرکټ مونږ کتلی چې دی راپاسي بابر اعظم پسې خبره کوي نو دی زیاتې کوي هسې، ځکه احمد شهزاد پاکستان له ستوره نه ده کړې، نه کامران اکمل. البته د کامران اکمل د لاسه د ډېر کرکټرز کیریر خراب شوی دی. شعیب اختر چې ریټایرمنټ ایستلی د کامران اکمل د لاسه ایستلی دی. کامران اکمل تاسو له یاد شئ څومره امپورټنټ میچ نیوزیلینډ سره چې لاس کې د کې اچونه وغورځوله، لاس کې د کې اچونه وغورځول، او هغه بیټسمین نوم مې د ذهن نه وتو، ټیلر، روس ټیلر جي، چې هغه بیا په پاکستان باندې سینچري ووهله او هغه میچ چې کوم دی نیوزیلینډو ګټلو د پاکستان نه. په هغه ورځ د هغه برډې هم ویل لاس ته 2 کیچونه لاس ته ورغه، په لاس کې ولا ټپکه ووهله او کیچ پته داسې مخکې لاړو. نو شعیب اختر په خپل انټرویو کې ویلي دي چې زما په وس نو د کامران اکمل به ما ډېر پخوا د کرکټ نه د خپل ټیم نه بهر کړی و، د پاکستان ټیم نه، لکه د دومره په بیټینګ کې داسې داسې خاص پرفارمنس نشته. نو دی نشي برداشت کولی چې بابر اعظم دومره فیم وایشتو، بابر اعظم دومره مشهور شو. نو دا ایکس کرکټر خو ورپسې ځکه خبرې کوي. اوس صحافیان دی هم بابر اعظم پسې خبرې کوي، نو هغه پیټ صحافیان دي، هغه مطلب پیسې ولا ملاویږي، هغه یو باقاعده بابر اعظم پسې یو مهم روان کړی دی چې موږ بابر اعظم تر هغې نه پرېږدو تر څو دی را پاکستان کرکټ ټیم کې وي. کیدای شي ټیم نه دی را پاکستان ټیم نه اوس ریټایرمنټ هم واخلي، خو بیا هم دغه خلک چې کوم دی او دی حوالې سره بابر اعظم ډېره ښکلې خبره کړې وه. بابر اعظم وایي که زما په وجه باندې د چا یوټیوب چینل یې چلی او زما په وجه باندې هغوی له رزق او روټۍ ملاویږي نو زه په دې خوشحالېږم، کوي دي ما پسې خبرې. نو دا دی دپاره په مخ څپېړه وه، خو که چېرې دی پوه شي نو لکه وداوټ اني ریزن وښیئ ماله داسې کلاړي چې هغه د بابر اعظم نه ښه ریکاړي، وښیئ داسې کلاړي چې هغه د بابر اعظم نه په لږ ټایم کې دومره زیات سکور کړي. بابر اعظم چې کوم دی یو ډېر غټ سکور اچیف کولو والا دی، د پاکستان دپاره غټ ریکارډ جوړولو والا دی. نو دا ایکس کرکټر وایي چې بیا به زموږ نوم څوک نه اخلي، چې لکه دی دومره غټ برانډ جوړ شو نو بیا زموږ نوم څوک نه اخلي. نو دا جیلسي ضروره. نو دا اپډیټ څو خپله رایې په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.